ډېرو خلکو راته د دې برید به ویډیوګانې په انبکسو کې راولېږلې او په منشنو کې او په وټساپو کې چې ته د ده په هکله ویډیو جوړه کړه، اوسه پورې د ده په هکله ویډیو ولې جوړه نه کړه. لاول خو دې الله دې وبخي او هغه جان دې ورله الله پاک ښایسته کړي او د ده خاندان لا د ده کور فیملی والا دی الله د زړه صبر ورکړي. بل طرف ته زمونږ پښتانه هغه بېغیرته مخلوق دی چې د کله د فحاشۍ خلاف چغې والي، یو دله پښتون د ده سره نه ودرېدو، یو د ده دپاره اواز نه اوچتو. زمونږ په پښتنو کې دا یو لوی فطرت دی چې د مرګ نه وروستو دې اتل کي. مفتي منیر شاکر به دې بېغیرته قوم ته چغې والي، د مرګ نه وروستو بیا په هغه باندې لایکونه او فالورز راټول کړه، د مرګ نه وروستو چې کوم دی بیا هغه اتل کو. ګیلمن به دې خلقو ته مبارزه کول او دغه بېغیرته پښتون قوم ته به د پښتون حق غوښ د شاعرۍ په ذریعه باندې او دغه د ظالم جابر خلاف په لګیاو په ژوندانه به تاسو هغه پسې کنځل کول چې دا غدار دی او دا د افغانستان دی او دا ښکته او دا بره چې مړ شو نو هر سړي په ګیلمن باندې بلها لایکونه او فالورز واغسته. په بېګانۍ یوه شپه کې د ده 10,000 فالورز بړاو شي دي. 10,000 پښتانه بېغیرته بېننګه بېناموسه کله چې د فحاشۍ خلاف چغې والي او د ټول قوم ته وي چې زما سره ودرېږئ د دې فحاشۍ خلاف، د دې ګیمونو خلاف، د دغه رنډو خلاف، د دغه دلګانو، د دغه کنجرانو خلاف، تاسو ولې د ده سره نه ودرېدئ؟ اوس ورپسې چغې ووایئ چې برید غیرتي و، اوس ورله ویډیوګانې ولګوئ، تصویران ورله ولګوئ، لایکونه پرې واخلئ، فالورز پرې واخلئ، خو بې غیرته یې پښتنو د لوط علیه السلام د قوم بقایجات یئ.